ورث بسم الله الرحمن الرحيم وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطع السارق منهم ولرب الوديات أن يقطعه أيضا وقد المغصوب منه برو قريجي مسألة بدي کی شروع چی دی فصل کې دی خبر بیان شروع کیفیت قطع او اثبات د قطعی څوک دا کولی شي چې قاضي صاحب زما نه غلا شوی دی سړي نه لاس کټ کا دې ته ویل کېږي اثبات قطع دا غي بیان کوي ما د دې جوهر سره کتاب امانتي خېده او د نه چاپټ کو نو دی جوهر لا حق شته چې قاضي صاحب ته وایي غلا نه غلا کړی لاس ته کټ کا تاسو به در چې په سرقه کی مطالبه د مسروق منه د قطعیت د پر ضروری ده دا څه کنه څوک به مطالبه کوي حق العبد ور سره تړل شوی نو مستودع کولای شي موږ ته مودع وایو زمانه هدایت کتاب غصب کړی دی د سپروت دی د نه چاپټ کو سارق ته سرقه وکړه نو هدایت هم کولای شي قاضي صاحب باندې کتاب سرقه کړي لاس ته کټ کا هدایت چې د مال 10 روپۍ راکړی وي او سود کرانه به 100 روپۍ واغستلې او هغه د سود روپۍ ته چاپټ کړلې هم کولای شي قاضي صاحب باندې غلا کړي د لاس ته کټ کړ همدغه شان دې ټول صورتونو کې زه کوم چې اصل مالک دی هغه قاضي صاحب ته ویلی شي زما شی پټ کړي لاس ته کټ کا پوهې شولې پی او تو ګورئ وللمستودع جائز د مستودع د پارا غاصب د پارا صاحب الربا د پارا ايقطع السارقه چکټ کی سارق لاس کټ کی د سارق نه دی وینه کټ کی معنا د قاضي په واسطه باندې دیو کټ کی یعنی قاضي نه مطالبه وکي منهم اغه سارق چې کوم د دیونه غلا کړي ولي رب الوديعات یو رب وديعيتا څوک چې د امانت والده یعنی ز دلم جایز د یقطعه چې د املاس کټ کی ایضا وكذا المقصوب منه اغشن مقصوب منه ما يدي امام ظفر امام شافعي رحمه الله وي لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع اصل مالک دا ویلی شي چې قاضي صاحب لاس کټ کا معنی ازما شی پټ کړي او مستودع چې دی یا غاصب دای نشي ویلي ځکه دا مالکان خو نه دي وګورئ کنه پوه نه شي وقال ظفر والشافعي رحمه الله لا يقطع لازم نه کټ کیږي بخصومت الغاصب چې خصومت غاصب وکي یعنی مطالبه وکي یا مستودع وکي دغه شان مستعير معنی هدایت کتاب په سوال اخیسته لري مطالعه کومه یارانه موټر سایکل په اجاره باندې اخیسته لري دنه چاپټ کو نو دغه مستعير چې شی په سوال اخیسته یا مستاجر چې شی په اجاره اخیسته دنه کڅو غلاو کی قاضي ته ویل شي چې درې غل نه لاس کټ کا نو موږ حنفا یو ویل شي امام ظفر امام شافعي رحمه الله وی اصل مالک مطالبه کول شي خصومت دغه کسانی نشي وعلى هذا الخلاف بنا بدغه خلاف معنی مستعير او مستاجر او مضارب هم دي او مضارب ملانه یاد کړه یار ما هدایت لب مضاربت پیسې ورکړي د نشا پټې کړلې نو څنګه زکول شمه چې قاضي صاحب زما پیسې پټې کړې لاس کټ کا مضارب هم کول شي او امام ظفر امام شافعي رحمه الله اصل مالک کی کولای شي رب المضارب نشي هم دغه شان مستبدع لکبر وګورئ مستبدع او مستبضع دواړه سیدی کا دلته لیکلي بالفتح ویم څه لیکلي مستفعلون کثیر لیکلي مستعملون لیکلي وان كان الصواب كسر الصاد اگر کا ازوات ما ثواب دار چې بزوات کسره وایو مستبدع برحال برګوري مستبدع چاته ویل کیږي مستبدع هدایت ما نور روپۍ والی یو لک اورته وای چې په دې بازه ګټه کوم هم ځان لوي کوم ټاله بټوله ګټه در کومه وایم ګټه بکومه ټوله تعالی مال یو ځان لزیوم نه علم او کوی ځان لټوله ګټه لمبه خو قرض دی نو بهر حال د لمان یو لګ روپۍ خسي کټه مال راکې ټوله په دغه صورت کې د نه دا پیسې شک پټې کړلې نو خصومت کولای شي قاضي صاحب لاس سره نه کټ کا او اصل مالک هم کولای شي امام ظفر امام شافعي رحمه الله اصل مالک کولای شي دغه نشي والقابض
وعلى هذا الخلاف القابض على صوم الشراء، قابض على صوم الشراء، دکان نسړی سامان روالي الکه خوښ مې شبه به والم به ترنه هلاک شي یا هلاک نه دي، دغه مسلې له موږ نه ځو چې هلاک شي څه وکړو. خو بهرحال هدایت د دکان نه سامان راخیستلی او چاته پټ کو. نو څنګه چې اصلي دکان والا دا ویلی شي چې قاضي صاحب لاس د غل نه کټ که دا هم ویلی شي قابض علی صوم الشرع پوهېږي پې. او مرتهن زما په ما باندې د هدایت قرض و او ما ورسره کتاب پرهن کیښی و دنه چا پټ کو، زه راهین یم دا مرتهن دی نو زه هم کولی شم، خو زما هغې کې خبره لا شته دی ښه. مرتهن کولی شي قاضي صاحب د دې غل نه لاس کټ که، راهین یم کولی شي زموږ حنابه په نس باندې، خو په دې کې دوه شرایط دي وایي ورته وګورئ. والمرتهین وکل من له ید حافظه، لنډه دا د مولوي صاحب هغه کس چې هغه د پاره ید حافظه وي، یعنی دغه په قبضه کې د حفاظت دپاره یو شی موجود وي او څوک یې دې وټ کې سوى المالک مالک نه وي ښه. ویقطع بخصومت المالک فی السرقة منها ولا، دا خبر هم کړې وه. او لاس به کټ کېږي که خصومت مالک وکړي په سرقې کې منها ولا، د دې کسانو کوم مالکان دي که دي وویم ټیک ده. الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قیام الرهن، دا اوس لږ بر وګورئ. که راهین وایي ما هدایت سره کتاب رهن کیښی او اشی دې پټ کو، نو زه قاضي صاحب ته ویلی شم چې لاس د غل نه کټ که که نه، نو زه هم ویلی شم خو دوه شرایط دي، یو دا چې ما ده ته د ما باندې کوم قرض و مې ورته ور ادا کړی، او دویم دا کوم شی چې رهن دی دا له موجود وي که قایم وي هلاک شوی نه وي. نو که موجود و یو او قرض مې ادا کړی دوه، نو زه هم به ویلی شم قاضي صاحب زما شی پټ کړی لاس ته کټ که. وګورئ الا ان الراهن چې انما یقطع کټ کېږي به لاس د غل بخصومت د په خصومت باندې حال قیام الرهن دا چې مرهون شی قایم وي بعد قضاء الدين، دویم شرط دا دی چې دین د ادا کړی، لانه لا حق له في المطالبه بالعين بدون وجه بیانې. مولوي صاحب دا خو مطالبه نشي کولی تر څو چې قرض ادا کړی نه، ما چې قرض نه ادا کړی زه دغه شی مرهون مطالبه کولی شم، نو د غل نه به څه مطالبه وکړم او د قاضي نه چې لاس ته کټ که، لانه لا حق له، ځکه حق نشته دی د راهین دپاره کوم چې مطالبه د عین شی وکړي بدون بغیر د دې نه چې قضایي دین وکړي. والشافعي رحمه الله بناه على اصل اذ لا خصومت ولا في الاسترداد عنده. لږ بر وګورئ امام شافعي رحمه الله خپل اصل معنی بنای کړی ده، دغه اصل دا دی چې دا کسان چې کم د یاد کړه کم دي، مستودع دی، غاصب دی، صاحب الربا دی، همدغه شان مستعیر، مستاجر، مضارب، مستبضع، قابض علی صوم الشرع، ورپسې دا کم چې دي راهین مرتهین دی. توجه جی دا کسان د دیونه څوک دا سامان ویسي، نو دیو قاضي صاحب ته نشي ویلی چې ماله ته سامان واخله، نو چې کله قاضي صاحب ته دا نشي ویلی چې ماله ته سامان واخله، نو دا به څنګه ووایي چې لاس ته کټ که پکې پوهېږئ. وګورئ والشافعي رحمه الله بناو دا د مسله بنا کړې په خپل سمانه، هغه دا اذ لا خصومت له ولای، دې کسانو د بار خصومت نشته لري په استردادي چې دیو دغه شی را واپس کین د امام شافعي صاحب په زمانه نه چې خصومت نشته نو قطعیت خو لکېږي چې مخکې ته څوک وي خصومت وي کنه یار. امام ظفر صاحب ته ته څه وي دیو د بار خصومت منه ما دا ټول خصومت کول شي د استرداد، قاضي صاحب باندې شی پټ کړي واپس یې کراته پی را نوړې دي غصبې کړي چی کړي ماته را شی را واپس کا، خصومت خو کولې شي البته قطعیت نه کیږي وجه سره ووره. هغه وای دا کسان چې قاضي صاحب ته ویلي شي مانه سامان وړې دي را لته را واپس کده د دې لپاره چې دیو ته کوم حفاظت حواله او حفاظت دوباره وکي، که دی حفاظت کټ شوی کنه مال بل وړې، نو د حفاظت د خپل حفاظت لپاره چې موږ د مال حفاظت کوو زموږ ذمہواری د واپس دی راوړي چې حفاظت وکړو. نو دلته د خصومت د ضرورتن دیخه او کوم شی چې ضرورتن ثابت ویغه به قدر ضرورت وي، نو اوس دې ته نه متعدی کو چې قاضي صاحب زما خصومت چونکه اصلي خصومت دینو د قال نه پکې لاس هم کټ کړه نشي کولای، دا ضرورتن ثابت دی خصومت، دا خصومت د چا د وجه نه ثابت دی، حفظ د وجه نه کنه. وګوره وظفر رحم الله چې یقول ولایت الخصومت ولایت خصومت
په حق د استرداد کې ضرورت الحفظ دا سره پاره دی چې حفاظت من کو موږ نه وړی دی فلا تذرو فی حق القطع نن نبا ظاهریږي دغه ولایت د خصومت په حق د قطع کې ولی لأن فيه تفیت صیانتي دا کوم دلیل ویلې مړي کله چې په کوم لاس کې مال کټ په کوم مال کې لاس کټ شي دغه مال غیر معصوم شي کنه تاسو پته ده د سارق بلاس کې کمال هلاک شو لاس کټ شوی دغه مال تاوانی خو غیر معصوم جوړیږي کنه په قطعیت سره او هغه ته حواله ده چې تاسو ول مال حفاظت کوئ نو هغه د غل لاس په کې کټ کې نو مال غیر محفوظ کو غیر معصومی کو پوه نه شوی به نو د دیو کاردار چې حفاظت یو کیو په قطعیت سره غیر محفوظ جوړیږي غیر معصوم جوړیږي محفوظ کني غیر معصوم اورا لأن فيه ذکر بدی کی توفیت صیانتی اغه صیانت چې عاصمت هغه فوت کیږي ولنا من ورته وایو مولوی صاحب ان السرقه موجبه للقتل في نفسها بای سرقه که څوک وکي کنه غلا او تعریف د سرقې به صادق راشي لاس کټ کیږي کنه ویاو نو کله مالک نه وکي کو دې کسان نه وکي تعریف به صادق راشي خبره ختمه ده سرقه د موجبه د قتل في نفسها او الغل نلاس کله کټ کې قاضي چې کله د دې سرقې ظهور عند القاضي وشي دلته ظهور هم وشو اورا وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين اگوائی د دوه کسانو د عقیب خصومت معتبره پس تاغه خصومت نه چې معتبر خصومت د دې کسانو خصومت معتبر خصومت دی صحیح ده کنه نو چې کله خصومت وي به گواهانی به د قاضي لاس کټ کین نو دلته به هم کټ کین به څه چي دی اذ الاعتبار لحاجه من الاسترداد وسوال دار مولسم دا خصومت مطلق ولې دی امام ظفر سے خپل دا ضرورتن دی کنه وینا ګور دی خصومت دی د بار کوي چې زمنګ حاجت پدې کې دی چونکه دا مال منګ سره بطور حفاظت هو کغه رب المال دی کغه مستعیر دی که مستاجر دی که مضارب دی که مستبضع دی که قابض علی سم شرع دی یا که مودع دی یا که غاصب دی ټول بلاس کې دا کمال چی کنه دې حفاظت په دوانه لازم وي او اوس د دې حاجت دی چې جی کم کار په موږ لازم او چې هغه موږ واپس وکړو دا مال لرا لراوړي نو کم کار بدیو لازم دی راغی لپاره خصومت کې د خصومت مطلق صحیح خصومت دی راسي کنه اورا ولنا کم نه تور رسیدو اذا الاعتبار ذکر اعتبار لحاجتهم د دې حاجت تر الى الاسترداد چې مال راو دې حاجت دې څه حاجت دې چې مال راو بس کی فيستوفى القطع لهذا قطع بپور اخستل کیږي والمقصود من الخصومه احياء حقه د دې مظفر صاحب دلیل نه جواب دیغه څه ویلو کله غلاس دیو کټ کو نو مال دیو حفاظت کول لاړ غیر موسمي وګرځو د څه وکړه وایي چې دلته مقصود چې دی هغه احیاء حق دی حق بل چا وړو د حق ژوند دی کوي واپس کوي پاتې شو دا خبره چې مال قسمت ور سره ختميږي نه دا زمنن دی خیر دی پیږي به وته غوري مقصود چې خصومت نه احیاء حق ده او سقوط العصمت چې ضرورت الاستیفاء هغه د دې ضرورت د وجه راغلي دی چې استیفاء حق پوره کوي نو فلم يعتبر ندی له اعتبار ورنکړل شلو چې دلته سقوط د عصمت راځي را دي شي کنه دا خو زم نه دي ولا معتبر بشبهه موهومه الاعتراض كما اذا حضر المالك الاكبر وګوري کڅوک دا اعتراضو کی چاله اصل مالک کې دې شه د یو خبره وکي چاغه سره شبهه راشي او حد ساقط شي نه دی وهم شته کنه شته څه مطلب مودا پلاس کې مال چاپټ کړي دغه شند غاصب د لاس پټ کړي دغه شند مستعیر او مستاجر د لاس پټ کړي تاسو ګورئ دا وهم شته کوم چې اصل مالک دی هغه یو د خبره وکي چې هغه سره شبهه راشي او حد ساقط شي نه دغه انتظار وکړه کنه ته څنګه د په خصومت باندې لاس کټ کې دغه انتظار پکار نه دی څه کله چې هغه وای ما وته ویلو چې روایله کله چې هغه وای چې ما په دور خرڅ کړی دی نو شل خبره راتلی شي نو تاسو ولې ډایرکټ لاس کټ کوئ د په خصومت باندې دا کوم چې اصل مالک نه دی جوابدار اصل مالک دی دا یو کلام پیش کوي چې هغه شوبه پیدا کړي دا وهم دی او وهمیات الاعتبار نوی شبهه له اعتبار وی د شبهه وهم دی دلته دا دلته شبهه نه ده د شبهه وهم دی موږ 75 نمبر ماده ویلی وکنه العبرته بالتوهم وته ګورئ
کومه ده ولا معتبر بشبهه موهومه اعتبار نشته هغه شبهې چې هغه صرف وهمي شبهه وي موهومه الاعتراض وي دا غیر راتل وهمي وي کما اذا حضر المالک وهغه دا چې کېدی شي مالک حاضر شي وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته في ظاهر الرواية وإن كان شبهة الإذن اي مثال بشکې لږ برو ګورئ ما د دې جوهر سره مانتي خېده کنه نو زه اوس خصومت کوم کولای شم کنه شم دلته امام شافعي صاحب تم منی راسه امام ظفر صاحب منی توجه اصل مالک خصومت کوي غل نه لاس کټ کولای شي کنه او دا کم چې مقابل له دا مودع دی دا نشته مثلا به ووري مثلا ما د جوهر سره امانت کتابي خو الله له پټې کو نو جوهر فلان نشته زه قاضي صاحب ته لاس ته کټ کړم کتابه پټ کړي دلته اوس ټول رائے دا او لاس ته کټ کا حالان کې احتمال شته چې دا کم مودع دی مستودع دا راشي او دا ویجی ما خو ته اجازه ورکړم زما کور ته راځن نشه خو زما ملمو او ملمن لاس کټ کیږي نو هم د دې شته کنه شته نه د شوبې وهم د دې اعتبار نشته دی اورا کما اذا حضر المالک ولک مالک حاضر شي وغاب المؤتمن او مودع چې دی دا غایب وی فإنه يقطع نو کټکیږي بلاس د غلبي خصومت د خصومت باندې په ظاهر روایت کې دا شان راغلي دي وان كانت اگر چې شبهه د اذن في دخول الهرز چې زما په محفوظ دی کې د اجازه ملو شو د داخلي دلو دا ثابته ده وان قطع سارق بسرقه فسرقت منه فلم يكن له ولا لرب السرقه لکبر وګورئ هدایت معنا موټر سایکل پټ قاضي سے هدایت نه لاس کټ کا کټې تکړو د سره له موټر سایکل ور سره دی ابل غلی خاصنه صغره دی غلنه د سارق نه سارق بل کس غلا وکړه څنوم دی لکه شعیب رباسی د شاش نوم بسر کې شین راځي دا غټ دوس انساني نه دی شعیب د سکارو کو کنه توجه جی چې از قبل ولا کدي سي قاعده کلیانه دا غواره د دې سارق نه سرقه وکړه نو اوس به د غلاس کټکیږي نه کزق خصومت کوم اصل مالک هم د سارق ثاني لاس نشو کټ کولای او کا سارق اول خصومت کوي چې مانه پټ کړي به لاس نه کټ کیږي وجه سره د مال د سارق بلاس کی معصوم نه دی پاتې ځکه چې لاس وکي کټ شو غیر معصوم شو اوس کې بل پټي معصوم مال نه دی پټ کړي لاس به کې نه کټ کیږي البته قاضي فیصله کړی دا چې د سارق نه لاس کټ که ولا نافذه شوی نه ده او اوس د سارق نه بل کس پټ کی نو اسلام مال تر اوسه غیر معصوم شوی نه ده اوس به دغه لاس کټ کیږي او ته وګورئ وإن قطع سارق كشركت شي سارق نلاس هدايتنا بسرقة بسرقة باندي فسرقت منه بلدنا سرقة وشي فلم يكن له ند سارق دبارة جائز ده ولا لرب السرقة دبارة يعني مالك دبارة أن يقطع السارقة جدا سارق لاس كت کی الثانية دوم سارق يدوما ولي لأن المال لکه دا مال چې غیر متقوم دی په حق د سارق لا صرف کې کټ شوی حتی لا تجب څنګه غیر متقوم دی ګرغه نه هلاک شي توان به راځي سارق بلس کې کلاک شي نه به راځي لا سي کټ شوی تر دې نه واجبې کې بده معنی زمان کا هلاک شي فلم تناقض موجبتن لنددار چې دا غلا دا سرقه دا موجبونه ګرځیدل د قطع فی نفسها وللاول او دا ول بر ولایت د خصومت شتري فی الاسترداد دا بل مسله ده دا خصومت کولای شي قاضي بلا سم کټ کوا خدای شی دی واپس کیار منګ لاس پکې کټ شوی دی او زغه وړی دی دا کولای شي کنه اورا وای دا اول غل بر هدایت د بر ولایت د خصومت شتره به استرداد کی فی روایت په روایت کې د غشان راغلی دی وجه سره هغه وی جیز ما حاجت د دې تجزیه اصل مالک ته واپس کوم ګناه درا دی کړه لحاجتی ذکر د حاجت د څنګه حاجت د اذ رد واجب علیه رد خو د واجب دی ولو سرق الثاني قبل ان يقطع الاول دا من ویلیو کدیم غلغلاو کی اولاد اول لاس نه کټ شوی او بعد ما دوری الحد یادا چی اول نه حد د شبهه په وجه ختم شي او بيد اول غلا څوک کی به دغه لاس کټ کیږي ځکه په دې مال کې لاس نه کټ شوی نو العصمت یې ختم شوی نه دی او بعد ما دوری الحد یادا چی حد لري شي بشبهات معنی يقطع بخصومه الاول نو خصوم دا هدایت کوي دا اول سارق چې لاس کټ کم کټ کیږي ولی لان سقوط التقوم
د مال نه قیمت لري کول دا ضرورتنو. ضرورتن څه مطلب د دې په وجه و چې لاس پکې کټ شوی، چې کله لاس نه دی کټ شوی مال به هماغه شان زوړ په زوړه قیمتي وي. اذا زال المانع عاد الممنوع، مانع ختم شو کنه، ممنوع واپس رالی، عصمت رالی. وګورئ کوم دی، لأن المال غير متقوم في حق السارق، کنه څه مې پرې حسن، لأن سقوط التقوم ځکه ساقطېدل د قیمتي کېدلو دا ضرورت قطعي بوجو ولم يوجد او هغه اوس موجوده نشو، قطع خو نشته. فصار كالغاصب، داسې ده لکه د غاصب نه چې څوک پټ کړي. ومن سرق سرقة فرد على المالك قبل الارتفاع الى الحاكم لم يقطع. اکبر وګورئ چا غلا وکړله، قاضي لا فیصله نه ده کړې، ځوان بچي ته پته ولګېدله چې قاضي نه لاس کټ کوي، فیصله کوي، مال یې زر زر اخیستی دی او په منډې واپس مالک ته راوړو، بهی دا مال دې واله به کسي نور یې ونه کړي. اوس به لاس کټ کېږي که نه، وایي نه به یې کټ کېږي، البته تعزیرن به ښه مضبوط وډبوي او که نه یې هغه بل کار دې ورسره وکړي. ومن سرق سرقة، څوک چې غلا وکړي، فرد على المالک، به مالک یې واپس کړي، قبل الارتفاع الى الحاکم، یا غلا حاکم ته فیصله نه وړي، لم يقطع، لاس به دې سارق نه کټ کېږي. امام یوسف رحم الله نه روایت دی انه يقطع، هغه وایي اوس به هم لاس کټ کېږي. ولې وایي چې کله قاضي ته فیصله ویسي هغه وخت کې کټ کېږي، نه دا بغي ور قیاس دی، بیا هم کټ کېږي، دواړه یو شان دي. نو اعتبارا قیاس کوي بما اذا رد بعد المرافعه، چې کله د مال راوپس کې پس دا غي نه چې مسروق منه مرافعه کړي، قاضي ته خبر رسولي. وجه د ظاهر روایت دا د مفتابی رایم د ظاهر روایت والا چې ګوره قطعیت کله کېږي چې کله خصومت وشي. خصومت شرط دی که نه، تر اوسه لا خصومت شوی نو قطعیت څنګه وکړو؟ او ته وایې چې اوس دې وکړي که نه، مال یې واپس راوړ، اوس دې خصومت وکړي، اوس پسې کې خصومت کوي، اوس مال ورته واپس شوی دی، نو خصومت یې تر اوسه کړی نه دی او د دې نه پسې کولی نه شي، او خصومت چې نه وي بیا خو قطعیت هم نه وي. وجه د ظاهر دا دی چې ان الخصومات شرط لظهور السرقه، دا شرط دی لظهور سرقې دپاره، لأن البینة انما جعلت حجة، وی بینه چې دا ګرځولی شوې د حجت، ضرورت قطع المنازع دې دپاره چې منازع ختم شي، او دلته منازع شته نو خصومت هم نشته، بینه هم نشي راوستلی. وقد انقطعت الخصومه، خصومت خو دلته ختم دی که نه، بینه به څنګه راوړي؟ بخلاف ما بعد المرافعه، په خلاف د هغې چې یو پېره قاضي د فیصله وړي بیا مال واپس کړي. وجه څه ولې چې بلته خو خصومت تام شوی دی، که قاضي ته فیصله ووړه، فیصله هغه وکړه، بس خصومت تام شو، دې نه پس که واپسي کوي هېڅ پیدا نشته. که انتها ته رسېدلی خصومت، ولې انتها ته رسېدلی؟ لحصول مقصودها، وایي ځکه د خصومت مقصود حاصل شوی دی. فتبقى تقدیرا، نو ګویا چې مال لا اوس هم باقي دی د سارق بلاس کې، تقدیرا به داسې کو. واذا قضى على رجل بالقطع، واذا قضي على رجل بالقطع في سرقه، وګورئ ولې څه یو سړي باندې فیصله وشوله چې د لاس کټ کوي، توجه، او هغه ته مسروق منه ویل دا کم مال چې د ما نه پټ کړی تا ته هبه، زه بستا شو، اوس لاس کټ کېدل ختم، پوهېږئ، حالانکې فیصله هم شوې چې لاس کټ کوي. وجه بیانو، واذا قضي على رجل، کله فیصله وشي په یو سړي باندې د قطع فی سرقة کې فوهبت، بیا دغه سرقه شی مسروق هبه شي د ته لم یقطع، لاس به نه کټ کېږي. معنی دا اذا سلمت الیه، د ته باقاعده وسپارلی شي که، ځکه چې کله هبه خو هله تام کېږي چې قبضه وشي پکې که نه. وکذلک اذا باعها المالک، بر وګورئ مالک پې خرڅ کو، قاضي فیصله کړې لاس یې کټ کوي، د مالک ته ویل که روانې را خرڅ یې کړه، خو دې غر کړی د 1000 روپو شی دی 1500 والا، موږ به لاس بچ شي، هلته ټیک دی در خرڅ مې کو، لاس کټ کېدل ختم. لاس کټ کېدل ډېر بعید راځي، ښه دومره هیلې دي دې سره لاس کټ کېدل ختمېږي. وګوره دا پرې ورپسې داسې عجیبه هیله را روانه ده چې ډېر اسانه ده، هر غلی کولی شي. وکذا اذا باعها المالک، دغه شان کله چې خرڅ کړي دغه شی مسروق مالک یا بر سارق باندې. امام ظفر، امام شافعي رحم الله او د امام یوسف رحم الله یو روایت دا دی چې بھائی فیصله شوې ده، اوس یې که ورته هبه کوي یا یې به خرڅوي، هېڅ کار نه کوي، لاس په کټ کېږي. موږ ورته به جواب کې وایو مخکې موږ دا مسله کړې ده، توجه، چې بھائی دا قضا، دا نافذول د حکم، لاس کټ کول دا د قضا نه دي، تر څو چې لاس نه کټ شوي، نافذه شوي نه، ګویا قضا نه ده شوې، چې قضا نه ده شوې او خور خرڅ یې پکې،
نو هغې کې ټول اتفاق دی چې لا فیصله نه شوي قطعیت ختمیږي دلته هم ختمیږي واوره وقال امام ظفر امام شافعي رحمه الله فرمایي يقطع وهو رواية نبي يوسف رحمه الله وجه سره لأن السرقة چې قد تمت تام شوله کنه یار څنګه تام شوله انعقاد وشو کنه ولی سرقې تعریف په صحیح صادق راغلی غلای کړی دا باخذ مال الغير على وجه الخفية من حرز لا شبهة فيه او ظهور وشو کنه ظهور څنګه وشو قاضي مخې ته ګوانو گواہی ورکړي اقرار کړی دی وبهذا العارض تا خبره چې وسغه سارق مالک شو دا یو عارض دی لم يتبين قيام الملك نو بده کې هونه واضحېږي قیام د ملک وخت السرقه سرقې په وخت کې ملک راغو د وضاحت کوي چې د ملک سرقې په وخت کې نو کوي فلا شبه نشته ولنا موږ ته په جواب کې وایو ګوره ان الامضاء حد جاری کول رچانه دي من القضاء او حد جاری شوی نو ګویا قضا نه ده شوی په هذا الباب ولی په دې باب کې مولوی صاحب د حد جاری کول قضا نه ولې دی وایي ځکه قاضي قضاوت له ختمیږي فارغیږي له چې حد جاری کی چلانی لا قضاوت نه شوی ګویا پورا ليقول استغناء ځکه استغناء د قضا نه چې دا هغه حقيقي ليقول الاستغناء عنه بالاستيفاء چې کله لاس پورا کټ کی اذ القضاء ځکه قضا چې د مولوی صاحب د نفس قضا دا خو د اظهار د پاره د چرګ دې سړي غلا کړی دا صرف دې لپاره دا خلاص کټ کول له چا حق دی حقیقت کې الله تووره اذ القضاء للاظهار قضا دې لپاره چې خلکو ته پته ولګي او قطع لا زکټ کول له چا حق دی الله دې والقطع حق الله تعالی اور کنه صغرا کبرا ده قضا د سره پر اظهار د پاره چې حق ظاهر شي تسی وایا او دلته حق د چا دی د الله دی الله تظاهر دی کنه دی نو قضا څنګه وکړ کړي هغه مخکې نه لا تظاهرو پیږي کنه اورا او ظاهر عنده اذا كان كذلك يشترط قيام الخصومه عند الاستيفاء استباب وخت خصومت پکار دی چې هغه حق پورا واخلي هغه صرف زور باندې وکړ نه کیږي غسل پکار دی نو ګویا دا قضا چې دا د دې لپاره د چې حکم نافذ کی صرف ظهور د بارانه د ځکه ظهور خو د چا چې حق دغه تاسم ظاهر دی پانی درنه کوله دا قضا سره بار ده د حکم نافذولو د بار دغه لا شوی ده حکم نافذ شوی نه دی نو ګویا قضا نه ده شوی ته کې قضا د اظهار د بار اظهار خو چې حق دغه ته مخ کې نه ظاهرو نو د سره بار چې قضا کې دل حق الله کې غل نه ده شوی نو ګویا قضا نه ده شوی وصار كما اذا مالكها منه قبل القضاء د دې څه لګره قضا نه مخ کې چې مالک شي لا سکټ کیږي کنه دلته مونږ مالک لاس نه کټ کیږي پوه شولې په